محترم سبکتگین رحمت الله علیه بارکی لیکلی دی کتابونو چې دا ډېر الله والا سړی تیر شوی دی او دا د محمود غزنوي رحمت الله علیه پلارو دی یو ځل په ښکار وته او په ځنګل کې او د اوسې بچی یې ښکار کو نو دا اوسې د بچی ځان سره په غېږ کې راواخیستو او را روان دی دا اوسې ته پسې پسې را روانه دی خپل بچی پسې سبکتگین رحمت الله علیه ډېر سفر وکړو شاته چې کتلي نو دا مور یې ورپسې را روانه نو د اس ودرولو د اس نه راکوشو او دې کې دا مور هم رانږدې شو د خپل بچي ته نو د ډېر د بچي باندې اړه خفه شو د مور باندې مړه خفه شو نو د بچی ورته ورپرېښود هغه مور ته هغه مور دومره خوشحاله شوه او اسمان طرف ته وکته والله اعلم د الله په علم کې دي چې دې په څه دعا دې ته وکړه سبکتګین ته چې الله دې په تا رحم وکړي ځکه حدیث کې راځي ارحم من فی السما ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما تاسو ځمکې والو باندې رحم وکړي اسمان والو به په تاسو باندې رحم وکړي نو دا ورته ورپرېښو بس همداسې لاړ دا مور ډېر زیاته خوشحاله شوه د دې بچي ځان ته یې رانږدې کړه مینه یې ورسره وکړه سبکتګین د شپې خوب ویني پیغمبر علیه السلام خوب کې ویني چې سبکتګینه دا چې کم د یو زناور بچي باندې رحم وکړو د هغې په وجه الله پاک دا د بادشاهت چې کم نظام دی په اوو پشتو کې بستا چلی یو عمل په وجه باندې سبکتګین د هغه اولاد بیا د هغه نوسی کډوسی بادشاهت سلسله په دې کې را روانه وه صرف د یو عمل په وجه باندې چې هغه په زناور باندې رحم وکړو الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې په ځمکې والو باندې په انسانانو باندې چې بیا څوک رحم کوي هغه ته به الله څه ورکړي الله